کتاب زکات الغنم. زکات د ګډانو او د چیلیو دو ان لفظ مختص دی تر ګډانو، مغز مختص دی تر چیلیو، غنم او شات چې دي مشترک بینهما دي په عربی کې نو دواړو ته شامل شو. څلوېښتو پورې نصاب دی، څلوېښتو نه کم څه نشته، څلوېښتو کې به بیا څه دي یو دی تر 100 یو سلو شلو نه 121 کې بیا دوه دي تر 200 بیا د هغې نه چې اوړي بیا یو دی تر 300 داسې بیا په سلو کې یو ګډ لازمېږي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المصنع الانصاري قال حدثني قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. حضرت انس د بحرین ته لېږلي دي دا خط ورکړه د زکات د ټولولو لپاره ده. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. بس د مسلمانانو کې چانه چې وغوښتل شو زکات دې په طریقه باندې چې نبی اسلام څنګه ښودلی دی فليعطها دغه مسلمان دی عاشر عامل ته ورکړي د زکات. ومن سئل فوقها که د دې نه زاید یو عامل چې غوښته فلا يعطوا نو نه دي ورکولی شي. څنګه هغه په 24 په څلوېښتو کې دوه قانونه پس چې مادون د دې دي تر 40 په دې کې ګډان دي. من كل 5 شات ده فاذا بلغت 25 الى 35 دې کې بنت مخاض ده. دا چاته ویل کېږي دا هغه دا چې یو کال پوره ده په دویم ننوتې ده. فاذا بلغت 36 ته چې ورسېږي الى 45 په دې کې بنت لبون ده. 2 کالو پوره ده په دریم ننوتې ده. او چې انثى مؤنث ده. فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه. دريو پورا د څلورم کې نوته ده او حقه کما حقه ده چې طروقه د جمل ده. طروقه د جمل معنا مطروقه د جمل د اوخ ضربه ته جوړه ده، د اوخ ضربه ته جوړه ده. دا په دغه کال کې بیا دا امکان د حمل لري چې مطروقه د جمل شي. فاذا بلغت 61 الى 75 دي کې جزاعه ده چې د سلورو پورې په 15 دن نشي. فاذا بلغت يعني 76 الى 90 په دې کې بنتا لبوننا دو بنت لبونی شي. فاذا بلغت 91 الى 20 میا په دې کې حقتان دي. کمه حقتان طروقه الجمل چې مطروقه د جمل. فاذا زادت على 20 میا ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. ومن لم يكن معه الا 4 من الابل نصاب التقي فليس فيها صدقه الا اشاربها تدفق نفسنا اور کی وته. فاذا بلغت 5 من الابل ففيها شات غډانو تراش او چیلويتا. وفي صدقه الغنم في صائمتها دا قید د فی صائمتها بته د خوانو سرم لګي د غواګانو سرم لګي دا ټولو کې مراد. وفي صدقه الغنم في صائمتها او په صدقو زکات د ګډانو چیلیو کې په صائمه ده دي کې چې بار سریدون کې وی علوفه نه وي. علوفه هغه چې په خپل خوري څوک ساتي او صائمه هغه چې دشتو کې سری. نو په علوفو باندې زکات نه ده، په صائمو باندې زکات ده. اوس دلته و شوبه راځي زمونږ استاد په مذهب باندې هغه دا چې جاری مجرور ته متعلق ویل کېږي او مفهوم مخالف لره انواع دي. یو نوع چې کوم دی هغه جاری مجرور سره یو شی ته تقید ورکول او په نفع د دې سره نفع د حکم کول دي. احناف خو دې قائل نه دي کنه. اوس دا فهمول چې زکات د ګډانو چیلو په صائمه کې شته او که صائمه نه به نشته دا مفهوم مخالف دی. هغه علما چې مفهوم مخالف مني هغه ته خواخذ دي نه صحیح شو دي جزئیه مسله خو اتفاقی ده. هغه علما چې مفهوم مخالف نه مانی نو دې به جواب کوي. داغه جواب تاسو محشیش اشاره وکړه کړی د احناف مذهب کې زموږ استدلال به ردینه ده چې دا الغنم مبدل منه ده فی صیمتها بدل ده او مبدل منه په حکم د ترک کی وی. نو زکات د غنم نه ده مراد، زکات د صائمه الغنم مراد. زکات د چا مراد ده؟ د صائمه الغنم مراد. ځکه مبدل منه حکم د ترک کی ده او مقصود خو څه شی وی هغه بدل وی. فی صائمتها فی صدقه الغنم فی صدقه صائمه الغنم مراد شو. دا تاسو حاشیه ته اشاره کړی کنه
او بعض هغه حاشیه دومره ګرانه شي چې اخذ ته ګران شي. نو دا وایي چې هو دلیل علی الله زکات فی العلوفاء. دا دلیل څنګه دی؟ اما من جهه اعتبار مفهوم الصفات، دا مفهوم مخالف شوخه چې څوک مرادی، واما من جهه ان لفظ في سيمتها بدل عنه باعاده الجار والمبدل في حكم الطرح، فلا يجب في مطلق الغنم. لا احناف واخش إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن اسپین مراد څلورمه د عشر ده. نو عشر لسمه شو کنه، څلورمه څلورنه په لاسو کې شوي، نو روپۍ په څو کې شو؟ څلوېښتو کې کنه، څلوېښتمه روپۍ شو په 200 کې 15 شوي ده. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا يؤخذ في الصدقة حرمة. نو بشي اخذتره په صدقه کې حرمه، نو هغه زړه چې غاخونه غورځېدلي، ولا ذات عوار خاوند عیب شو، ولا پیسا او نه ذکر. پیس فیل کېږي نر چیلی ته، دا بل شي اخذتله. او خدا پاغه شرط باندې چې پدې کې چیله یو غډانی دي او هغه راپورته شي نر پکې ورکي. کدا چې ټول نران وي، ټول نرانی، نو بیا خو بل شته نه ده، دغه خو چیلې نشي را پیدا کولای، نو به ته خسته شي الا ماشاء المصدق، مگر چې مصدق چاته وي چې د عامل د قانون مقرر وي څوک زکات ټولون کې خو خی بیره دی واخلي. زکات به پوری کنه چې هر تر مجاهدین او یا په بیت المال کې وخت ته ضرورت نه، په چیلې څه کوي یو ته ګډان خري نران خري دا خو خدا. قال حدثني سماحة وأنا أنس حدث وأن أبا بكر قبله التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق في الصدقة. عناقه په صدقه کې اخذل امام بخاری د ائمه اربعو خلاف کړی دی، دا خصوصیت ده، دا د ځان ترایا ده. دی وایي چې عناقه په زکات کې اخذل کېږي. عناقه چې کوم نه انثى من ولد الغنم ته وایي چې څلور میاشتې مؤنثه چې نر داغه ته جدي ویل کېږي. د چیلې بچي او یا د ګډ بچي چې د څلور میاشتې وي نو دا عناقه ده. او چې کله نر د دی وی بیا چې مؤنثي او چې نری بیا ورته جدي ویل کېږي. ودا خطې شي په زکات کې قبل ول جایز دي. دلیل هغه نه کړی دی چې کله شریف اکبر د مانعين د زکات د قتال خبره کوله، عمر فاروق نه منله، ویلو منعوني عناقا كانوا يودونها. د ایمانه کې زمانہ عناقه چې له بچي چې دوی ورکو نبی رسول الله تعالی قاتلتهم على منعها. وګوره عناقه ورکولو کړ هغه چې نبی رسول الله ته ورکو ماته نه راکې دین اخذ امام بخاری کې چې عناقه ورکول روا شو په زکات کې. جواب د جمهور ائمه د خوانه دا دی چې دا د مبالغه په شکل استعمال شوی دی. ولی ځکه په دویم روایت کې عقال راغلی دی، لو منعوني عقالا كانوا يودونه الى رسول لقاتلتهم. کدی معنا عقال منکی او عقال زکات کې چا خسته دی. عقال خو هغه پړی ته وي چې د اوخ زنګون بتل کی مراد شي قلیل دی. د مقصد دا نه دی چې عناقه قبل الروالي کنا روالي، مقصد دا دی چې شي قلیل ولو كعناقي فاصلات دا معنا وخان او غړ غړ شي نه منه کوي. مبالغه مراد ذا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شعيب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة قال قال ابو بكر والله لو منعوني انا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر بالقتال فعرفت انه الحق. باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس. عزتمن اموال خلق په صدقه کې بناخذ لیکيږي، دا مصدق توامر شو. وبه قال حدثنا مالك بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن سيد عن الامام معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب انك تقدم تبو ورزي قدم نه انك تقدم
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا قالوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. قید ترد على فقرائهم دا احترازی نه دی، نو انا دا استحبابي خبره ده چې ردلته شي. ولې ردول نبی اسلام ته جایز دي ده. إذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوكل كرائم أموال الناس. دې کې مطابقت ده. ليس فيما دون 5 زود صدقة. او خان مراد دې د اتفاقی ده زړه نه. قال حدثنا عبد الله بن قال قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صاصا قال المازني عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من الثمن صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الوالد صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفن ما جاء الله رجل لبقرة لها خوار ويقال زکات بقر کې هغه چې کم 30 د دې نصاب دی هغه په شرایطو د سره شون کې روایت نشته دی، هغه نه راخستی او البته دا ثابتې چې دې کې زکات شته دی، ځکه وعیداتو کې دا راغلي چې چای زکات نه ورکړي دا براشي په کارونو به وي او د پاسه حدیث نه فهميږي دا خبره چې زکات پکې شته دی، نصاب د دې هغه ډیر شته ده. ويقال جوار يسألون يرفعون صوتهم. نو وايي چې لعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار لعرفنكم تاسو پیژنم ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار زه پیژنم هغه چې یو سړی خدای تعالی ته راضي سره د غواګانو چې وی هغه لره خوار نو خوار هغه اواز د غوا شو او چا یو روایت کې جوار راځي نو ويقال جوار يجأرون چې کمایت کې راځي په معنا يرفعون اصواتهم سرا كما تجأر البقرة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي قال حدثنا عن المعروف بن سعيد عن ابي ذر قال صحيح اليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له يد او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامه اعظم ما تكون وأثمنه ډېر غټ به یو ډېر چاغ به د دې حال نه وي چې پیمالې بدله را بیا خفاف یا په خپلو سمانو باندې وهي بدله بقرونها كلما جازت لأخراها رد لأولاها. حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب زكاة عن الاقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم زکات په اقارب باندې دا اجران لري. مراد اقارب نه دا نه دي چې اصل فرع تور کې فرع اصل تور کې هغه مسله اتفاقی ده چې زوی پلار لره پلار زوی لره نشي ورکولای. البته د خځې او د خاوند مسله اختلافي درسته په باندې باب راځي احناف وي خځه خاوند او خاوند د خځې قوم نشي ورکولای. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها وانها صدقه لله ارجو برها وذكرها عن الخطايا قضاها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكن ذلك مال رابح ذلك مال زکات مال ده. وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال مطابقت شو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه تابعه روح وطارق ابن يحيى واسماعيل ومالك لا يحن بالياء. ايوه مالك ان روایت رايح بالياء راضي یعنی دا مال چې ده رايح ذاهب رواح نه ده دا تلون کې مال ده خدای چا په کار خیر کې ولګو. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثني زيد بن سليمان يا بن عبد الله يا نبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال يا ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تكثرن
اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناس ذات عقل ودين أذهب للب چې ډېر مذهب للب الرجل عقل د سړي لره چې سړی حازم او کلک عزم والا سړی نو هغه عقل د حازم سړي چې بوون کې دی معنی دي کتلې من احدا کن نه دی استاد نه تاسو چې دی خو نه قمقل بو جوړوي هغه حازم او کلک عزم والا سړي نه قمقل جوړوي یا ما سره نساء ثم فلما صار الى منزله زینب ابن ابن مسعود سے بی بی د زینب نومېږي هغه له اجازه غواړي نبی اسلام باندې فقیل یا رسول الله هذه زینب مبارک فر اي الزنائب نبی خديري دي کنه کما ودا فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم يذن لها إجازة توقعي فوزن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالسرقاء وكان عندي حلي لما زورات لي فارس ونتصدق به في خيراتكم فزعم ابن مسعود أغرات السويري أنه وولده أحق من تصدقت به عليه دي أو أولاد ده چكم دي أحق ده جز خيرات كما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ګوره د امامونو ډېر جيبه استدلالات دي ښا دي کې مذهبین دي امام شافعي امام احمد ته وایي چې خزه خاون خزه ته زکات ورکول شي او زکات چې د مرأه زوج فقیر ته ورکول شي او امام مالک امامونه وایي چې نشي ورکول دا د استدلالات د چانه د حنابلة او د شوافیعو نه دا خاون ته ورکول به اسلام اجازه ورکړه امام بخاری په رسوباب لګي ترجمه لګي او ترجمه کې دا حدیث بیا راوړي استدلال کوي امام بخاری دې طرف ته اعلان لري احناف مالک دا جواب ورکړي چې دې کې الفاظ داسې راغلي دي الفاظ په تاسو وګورئ دې کې دا دي چې احق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه اولاد کا او خاون ستا چې ابن مسعود دې احق به چې ته په خیراتو کې احناف وي دا په نفلي خیرات باندې حمل دا په زکات نه ده تاسو وایئ چې دا په زکات باندې حمل دی نو ورکول د بیبي خپل اولاد لره د زکات دا خو تاسو نه مانئ او ولدکې نه څه جواب کوي زوجکې نه خو به ثابته کې ولدکې سره څه کوي دا خو مسله اتفاقی نه کنه چې پلار زوی ته او زوی پلار ته او مور زوی ته داسې په دې شکل زکات نه صحیح کیږي اصل فرع ته او فرع اصل ته باب ليس على المسلم في فرضه صدقه مسله اختلافي ده تاسو ته شوی دا جمهور ائمه او یاران د مذهب زموږ ذهاب دي ته کوي چې فرض کې زکات نشته دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی په دې کې زکات شته دي خو امام منادی کې متفرد نه دي منقول دي دا قول د عمر فاروق او عثمان ذو النورین نه هغه هم په خیول باندې صدقې چې کوم دي هغه ویل او حضرت زید ابن ثابت هم په قائل دي دا څنګه زکات ته په شکل باندې صدقه وی زکات یا په کال کې د هر اصل یو دینار دی او یا به متقوم بالقیمت کې پیسو ته ویواړي تل وختمر پیدا به حساب کی حدیث الباب دلیل د جمهور دی جواب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې مراد دلتا د فرسنا اضافت د ذات څخه کړه فرسیه دغه اضافت نه پته لګي چې دا فرض ته چې کوم فرض دی jihad ته په دې نظر مرغوبات نه دي ځان د پاره ساتل لري هغه کې زکات نشته او دا عام اصول ساتل لري نو کوم اصول چې تجارت د پاره وساتل شي عروض تجارت دین بیا رواګنی زکات پکې او کوم چې زکات د پاره نه توالد تناسل د پاره د موضوع اختلافي دي احناف جې زکات پکې وایي عمر فاروق عثمان رضی الله زکات قائل دي ای مسله ته قائل دي یاران د مذهب زمونږه ماغي سره استاد مرشد ته تحقیق کړی دی او به ویلي چې یارانو په مذهب فتوا ده وقال ابراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه وزوفر تجب الزكاه في الخير المتناسله خوشوي او دا منقول دی د عمر فاروق او د عثمان سره اخر کې وایي ورست تاسو د حاشیه دي ګرکړی دي چې فتوا چې کومه دا په تعویل دا په مذهب د چا کې دا د یارانو باندې وګوره فتوا خلک هغه کول کوي چې په کم کې احتیاط وي او احتیاط په قول د امام بونی رحمت الله علیه کې څنګه ته فتوا راځي کې چې دا قول د یارانو کدی ته وګوره چې جمهور معیت ته کنه اکثریت هغه اړه کې ده ای قول او فق بالدلیل ده دا مسائل داخلي صحیح ده خو احتیاط نشته په قول لري احتیاط په قول د امامونه کې ده
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة باب ليس على المسلم في عبده صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن حسين بن عراك بن مالك قال حدثني ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حسين بن عراك بن مالك عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقه في عبده ولا في فرسه باب صدقه على اليتامى. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر خير فشرات لكي يعني نعم الله عقوبته وبال غرزيږي نبی اسلام علیه. فقيل له دي سائل تويل شو ما شانك تچلوك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرؤينا انه ينزل عليه زمون ګمان د سراغه چې رب نزول فيكي وحي قال فمسح عنه الرحضاء رحضاء غډيري ولي تويل کیږي چې سړي په سر لا تا کاږي لکه انزلې شي مشلون دي پک نو د ځان نه ولي چې کوم نه مسح کړي وقال اين السائل وكانه حمده وګوي کې صفاتي کو نو مونږ کوی شو چې غوسه ورته نه. فقال انه لا ياتي الخير بالشر خير فشرات نه کوي. ودومره خبره ده چې ان مما ينبت الربيع مثال له او څه شوی ده هغه چې شینکي لخته ربيع لختی ته وي ربيع په ترلی ته دا لختی غاړه چې کومه غیاش نه کوي نو هغه يقتل ويلم وجل کوي ويلم او یا چې کوم نه قریب الحلاک سره هغه سروي ګرځي اشنا غیا تنکي باندې چې لختي په غاړې مال ور خوشي کا به اختیار چې خړنو وجه یې هلاکت ته جوړي الا اكلت الخضر مگر هغه خورون کې حیوان چې د شنو کې جات وي اکل تخرج دینا حتى اذا امتدت خاطرتها چې کله دک شي تشي د دې او د فراز وړم شي د ډکوالینا استقبلت عين الشمس مخ تراشي هغه نور ته فصلتت چې د انور ګرمي په ولګيږي دا ګوګرځيږي لګي سوټي وکي وبالت بولي وکي ورتعد به وسريږي دا تکلیف نه بچي دا کنه نه یو تمثيلي مرکب جوړ کړی دی دا مثال د دنیا چې دا غشنه غیا دی مثال د خلکو طالبینو د دنیا چې دا دغه ساروي دی کچا به اختیار دا وخوړه دا یو خوړه د دنیا حاصل کړه حلال او حرام نه دی هلاک کړه حرکت کوي صحیح ده یعنی کمی چې مړ کړه دا کافر او کمی چې قریب الهلاک کړه دا په حرام باندې مسلمانان کولم دي او دا بل یو خيار دی مسلمان دی هغه سروي شو چې هغه خوري لګا چې خډک شي نور تلل شي سلطت وبالت هغه سره هغه ختم شي نو انسان نه چې څه یو خورل شو هغه سره موافق درته صدقې ورکی کما روا شوی دا غینه توبې وباسي دا حلاکت نه بچي. وان هذا المعنى قدرة خلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه من ياخذ بغير حقه الذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه. باب حجتي په باندې باب زکات علی الزوج زکات ورکول د بیبي خاونتا ول یتامي او دارنګ یتیمانو ته په الحجر چې هغه تربیت د کی وی یعنی هغه پرکټي واغی تور کول زه قال هو ابو سعيد عن النبي مخي حديث اشاره ده فبه قال حدثنا عمر بن حفص بن الياس قال حدثنا ابي قال حدثنا مشهور شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تصدقنا ولو من حجي كنا وكانت زينب تمسك على صدي وأيفاق في حجرها فقالت لي صدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عني أنفق عليك وعلى أيفاق في حجر من الصدقة فقالت لي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عني أن أتصدق
أتصدق على زوجي وأيسى مني في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فقال من هما؟ قال زينب. فقال أي الزيان لي؟ قال إكرمة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر السلامة وأجر الصدقة. دا په نفلي باندې موږ حمل کړو. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. تاویل دی کنه کوم ولد چې راغی اوس ولد ته زکات ورکول ناروا دي نو دوی دا غینه جواب څه او که دوی جواب دا او چې دا پرکټی دي دا ولد نه یتاما دي چې د تربیت کې غټیږي هغه مراد دي. ان هشام بن ابي حمزه هغه دې ته پردي شو کنه دې سکی هغه ته زکات ورکړي دی. ان ام سلمہ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اجر هم فطار بني ابي سلمة انما هم بنيا فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم. لا صدقه تتوبه محمد الله وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله. مطلب در تقای ورکول د زکات چې کوم ځا پر رقابو کې دي نو مراد د رقابو نه چې دی هغه فقط د رقابو دی مکاتب خلاصول دي. دا رائے د امام شافعی صاحب شو د امام بخاری شو چې مکاتب غلامان خلاصول دي او یا مراد د دین اعتاق د رقابو دی دا د احناف رائے شو د شوافی او د احناف رائے شو. اتم حاشی بیان کړي به قال مالک ویله مال البخاری امام بخاری امام مالک دارای شو چې مراد ورنه اعتاق د رقاب دی یعنی معنا واقعي غلامان به آزاد کی زکات پیسو باندې وېدا ته مراد او جماهیر چې شوافی او احناف پکې دی وایي ته وایي چې مراد تفکر رقاب دی یعنی مکاتب غلامان آزادول مکاتب دانه چې غلام واخلو به آزاد ته ثوابونه ګټه او مراد د دینه غشت غلام داغه غاړه خلاصول دي یعنی هغه آزادول دي. والغارمين قرضار في سبيل الله ويذكر ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويتقي كل شيء ويعطي في الحج في سبيل الله كداخل له. والحسن البصري وقال الحسن البصري اشترى أباه من الزكاة جازة لا غلام دي واي خسر زكاة في سورة وادي ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج فقير يركوليش ثم تلا انما الصدقات للفقراء غفا في سبيل الله كداخل الايه في ايها اعطيت اجزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس ادراعه في سبيل الله دا زکات ورنخسته چې دا غزغری ارڅ چو هغه وقف کړي في سبيل الله. ويذكر نبي لاسن حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقه للحج من حج تتلو زکات بل را تراکړه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو دينار عن الأعرج عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقيل من عايب دا مصرف في الجهاد چې محشش تاسو احناف مقید ګرځولې په محتاج فقیر باندې چې دا به محتاج وي. وعن احمد الحج في سبيل الله داخل لغته ورکول کی وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. امر یو کچې د دې دریو کسانو نه زکات واخلې مخکې د کال نو چا ورته وی چې ابن جمیل او خالد ابن ولید او عباس صاحب چې منه راوړه نه راکې زکات نو نبی اسلام فرمایي ما ينقم ابن جمیل بد نه غني عیب ابن جمیل ورکړه زکات الا نو کان فقیرا فاغناه الله ورسوله دا نه مالدار شوی دی ځکه داسي. واما خالد فانکم تظلمون تاسو ظلم کوي غباني ما خلغنا قد احتبس ادراعه واعتده هغه اسباب د جهاد فی سبیل الله هغه مخکې هغه وقف کړي سشتنه ورسره صدق. واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلی الله علیه وسلم فهي عليه صدقه دا زکات هغه باندې ثابت پاتې ده. ومثلها معها ومثل داغه به مرسله د چنده واخلې در روان کال ته مخ کې واخلې دا یو تعویل لیدل ته معروف تعویل بدر الدین عینی دا ذکر کوي ښا چې فهي عليه صدقه دا صدقه چې کومه ده نو دا صدقه مطلوبه منه عليه صدقه ثابته ده په باندې يتصدق بها دا بخیراتی ومثلها معها د دې په مثل بم ورکی در روان کال بم ته خلای
او بعض التدا تعویل کړی چې فهي علیه صدقه دا دې په دبانې خیرات شي کنه ومثلها معها دې په مثل نور متور کوي د نبی اسلام د خاطر چترې دی خدا تعویل بعید دی چې زکات په لازم دی رسول الله مبارک وي چې ته خدای نشي کړ خدای حق دی چې زکات پښته دی نو اوس نبی اسلام دغه بو کې چې عامل ته مور کوبل چاته ور خدای څه خو نشي کېدای چې زکات او تمام شي او د تر زکات ورکول شي دغه تعویل نه هغه ول تعویل راجح دی دلته تاسو دا محشی دا عینی ملتدا سے چې عبارت کې څه غلطی ده که څه چل دی ما په وکړه ګوره دلته دا دوه تعویل یو ځای کړي دي سره الصدقه المطلوبه منه عليه صدقه ثابته دا په ثابته ده يتصدق بها ومثلها معها دا به ورکی مثل به ورکی دا ول تعویل دی شرح یې څه ده ويضيف الیه مثلها کرما منه دا د نبی اسلام د سره کرم نو کرم دا چې ډبل زکات دې اخست کرم خو دې دویم تعویل سره لګي کنه چې دا مرته پریک دی او مثل متور کوي دا تر دې په استحسان سره شوی ا دویم تعویل سره لګي او دویم تعویل بعید زکات دی چې زکات په لازم نه دی ولی ته کړیو که په لازم دی نبی اسلام مقبول نشي ولی معاف کړ دا دا تعویلین یو ځای شوی دي سره راجح درج اول تعویل دغه جدا دی چې يتصدق بها ومثلها معها روان کال زکات هم تنواخلې تابعه ابن بالدينار عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الدينار عليه ومثلها معها دا ولي دا بعض روایاتو کې هي له راغلي ده فهي له صدقه ومثلها معها هغه هي له کې بیا دا زموږ د اول تعویل نه جوړي دا د شوا لا خود نه په فارغ نو دا راوړل د چې نه ګوري موږ سره بل روایت سره چې هي کې هي عليه راغلي د دې روایت متابع ما سره دی بل چې غلط علیه ویلې دا علیه ثابت ده او د دې په شکل بنور امر کی ان لا رجل مثله باب الاستعفاف عن المسألة ځان ساتل سوال نه فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ابن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الذي عن ابي سعيد الخدري ان اناس من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعف يعففه الله ومن يستغني يغنيه څوک چې حرام نظام ساتي خدای به وساتي چې دا سوچ وي او څوک چې اظهار د غنا کې خدای به غني کی او څوک چې صبر کوي نو خدای تعالی به کوم دین يرزق صبر وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع ما اعطي نه دی ورکړی چې یو کس لرا یو عطا خیر او اوسع د صبرنا دا ډېر لوی عطیه ده چې تعالی چاته ورکړي مړی جو په دنیا څوک نه کنه چې زړه غني شي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد من الله عز وجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان ياخذ احدكم حبله فيقتصده على ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه. اوس پته لګي چې ورکی ورته کنه منه کوي نه کومه کې څومره بس پکشي دي لا سیونی او سی ورنکړه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثني هشام عن ابي عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياخذ احدكم حبله فياتي بحضن بڑے واخلي وراتلو کې پګیډي د لرګو سره بحضنة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. وبه قال حدثنا دار قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن زبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خبيره حلوه فمن اخذه بسخاوه نفس بارك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي اشراف چې کوم نه هغه حرص ته ځان مخکې کول دي حرکت بوانه چولې شي د لپاره کې او دې بد شي لکه خوراک چې کوي مړیږي نه يدعو الیا چې منفقه خیر من دې سفلا چې اخذره. قال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا ارضى احدا لا ارضى ما لا انقص كم بنكم ديو كسنا مال فاخذ باندې به بچانه سوان اخلاص حتى وفارق الدنيا فكان ابو بكر يدعو حكيما الى العطاء فيأبى ان يقبله منه ثم ان عمر دعاه
يعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضى حكيم أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وفاته پورې څونه کلتانه به توانه خستل حتی کما د په حالاتو کې ولیدل چې پاس باندې سورو کمچین کې ولوېدو یو خادم را منډه کړه او چې تکړه وره کړو یو ورځ ما عهد د نبی اسلام سره کړی چې زه بچانه شینا خلما کمچین نه خلم بیا په سره کو شو کمچین خپل وا باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن يونس عن الزهري عن طالب من السائل کو معلوم دی او محروم چې دی هغه د چې ما يظهر غنن چې د ظاهري لباس ورته نه غنا چې دی هغه فهميږي یا محروم هغه شو چې هغه مصاب دی فاهل او ثمري باندې جیدات پرې تو فارم راغلي دي اهل باندې هلاکت راغلي استلاګونو والده دغه محروم شو. قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل. مشرف معنى غير سامع ولا سائل فخذه ومالا كني فدي صفات ولا تتبعه نفسك مور پسې کواغه پسې نفس باو من سأل الناس تكثرا دیر پر سوال کی تکثر د مالو کی سزا وعید ذکر کیږي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم قطعة لحم توتا دغه. وقال ان الشمس تطلع يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثه بآدم چې کوم دی دا استشفاع ده دی وجنا علامه توسری رحمه الله چې وایي چې استغاثه او استشفاع یو شی دی دا فرق نه لري څوک چانه مدد غواړي سبب محض غني ممید حقيقي لا غني دې ته شرک مو وایي دا څه ته لکه استشفاع چا څوک ځان طلب د شفاعت او چا شرک نه دی ویلي دلیل هم دا پیش کړی چې ورځ د قیامت کې دا ټول خلک آدم علی السلام ته شفاعت د پاره ورځي او کې حدیث د بخاری کې راځي چې دی به استغاثه کوي مدد پته غواړي نو مدد خدا نه غواړي کنه بلکې دې په مدد کې څه شی دی یو سبب محض غني مدد د خالق نه غواړي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم وقال عبد الله قال حدثني ابن ابي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب فيومئذ يبعثه الله مقام محمود يحمده فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب نو مراد د باب نه باب الجنه ده چې نه چې ګنه خدای تعالی یو کوټه لري وې دروازې نه ولي او یا مجاز د قرب الله نه. وقال معلن حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. صاحب مقام پروشوی باب لري